معاملات یو خودل. لڑنا کیسے ہے پښتنو ته د جګړې چلم خودلې دی جی. لڑنا کیسے ہے جګړه وسنګ کوي. زه دا نه مګنه جی مولوی سے پګړې والے دا سنت ته ما ټوپې چولې دا تاسو ټولو چولې دي سنت ہے. میں سوچ دی لگا سنت تھی مسواک کا سنت تھی بابا بابا کی طرف ته سنت تھی اچھی بات ہے. بخیل اسمانه خوراک کا سنت تھی. سلو شهیدانو اجر په هغه سنتونو باندې دی چې کوم دنیا نه ختم شوی دي. تاسو پته شته गाली सुनना भी सुन्नत है. अब बताओ गाली सुनकर खामोश होना भी सुन्नत है. तेज खबरा सख्त खबरा बेकार खबरा और दिल और पागे बाने खामोश के दिल दम सुन्नत थी. तो مسواک جیب کې ګرځوم یہ سنت کا سنت سره مشوق وي. زید رضی الله عنه نبی علیہ السلام نه قرضه واغسته. اول خپل کتاب کې وکتل چې د دې سړي لباس داسې دی هغه مغرنګو. به وکتل چې د سړي د چې کوم متعلقین دي اکثر غریبانان دي او مغرنګو. درېمه خبر به کې دالي کړو چې د دې سړي غصه مغلوبه ده محبت غالب ده ذات د پاره انتقام نه اخلي. اوس د زما په ذات کې چاته پته نه لګي تر څو چې مخ په لو کې لین دین معاملات نه کړي. نو د نبی علیہ السلام باندې کجوري خرڅ کې یا رسول الله زه په فلان کې ورځ راځم مثال کے طور پر 4 تاریخ پر راځم نن 4 تاریخ دی جاء قبل يوم او يومين یو ورځ یا دوه ورځې وړاندې راغې او چې څنګه را مخامخ شو کنځلې شروع کړل انتم بنو مطلن د پښتنو ته چل خید الله نبی انتم بنو مطلن تاسو کومه د کې بازي ټال مټول والا سبارا شبل ورځ راشه حالانکه دین مخ کې راغلی نه دی. نبی علیہ السلام ورته داسې کتل عمر رضی الله عنه ناس ته صحابه ناس ته یہاں سے ایک اور سنت ملی کہ سوک د کنزلو کی بتخاموش شا یہ 100 شہیدوں کا اجر آپ کی جیب میں رہ گیا لے لو خجی خواہ اگو قدل چې د دې سړي په چهرې کې خو بالکل تبدیلی نه راځي. یار زه ورته کنزل کوم اور بنو مطل پورا خاندان د نبی علیہ السلام یادوم. فاخذ بجامع قمیصه نبی علیہ السلام غریبانی ونی ولدا سي تو کو الا تقضيني حقي زما حق نه راکې. نبی علیہ السلام سترګې تکې سرې شوې دل ته بدن باندې نشان جوړ شو. عمر رضی الله عنه ناس تو اور تور روي سوي یا رسول الله دعني اضرب عنقه الله نبی کا اجازت وی سر ته لړکم. نبی علیہ السلام عمر ته عمر دینو عمر دا ملمده ملمسو کرینا او ته زید د کوم انداز د حق د وصول اختیار کوم د حق سوک دلته بل سنت ته الله دې چاله وس نور کوي چې زمونږ غریبان د چا پلاس کوي الله دې هغه وخت نه راولي. خدا نہ خواستہ کوشي ایک اور سنت ہے غریبان د زید رضی الله عنه پلاس کړي نبی علیہ السلام فتبسم رسول الله نبی علیہ السلام په خندا شو زید مړه د قرض سوک داسې وړي عمر د خپل حق ورکا او د تطور خو درې د دین زیات ورکا هغه درې دوه عمر گواو سا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله قسم دې کا پیسو پر راغلی عمر د نبی امتحان میں اغستو والله دا حق سچ پیغمبر سکھایا ہے معاملات را تو خود لی دی چھوڑ دو حق چھوڑ دو اللہ کو لے لو مانا خیر دیو دی لگی یار د 70 लाख روپو گاڑی دی یو اشاره ماته شو خیر دی یار دې بیان راځي د واړو واړو بچی ما پرې دی یار زمون سوچ ته وګوره سوچ ما سره په سوچ بورډ کې پرته وی کنه کیمرا لګیدل ما سره نه وی اسې مثال بیانوم یو ورځ مې بیان کیوه مې رجی شپږ وو تور سری کورونو کې ناشتي وی او دا سیدا سي کنه زه مثالونه بار خلک راغل بیان نه بعد چې کم ذکر مونږ نکاح په مای جی ما خو مثال بیان کړ سینه سي او کنه جو سو احتیاط وکړه ما سره نشته تماجا ټیشو پیپر پروت سوچ بورډ کې قسم خورم چې دوه ډبې ټیشو پیپر پراته دي تمانچې مانچې زه نه پوهیږم چې جی سحر د کور نه وته زمون پته نه لګي ما سره الفاظ نشته په د یاد سره دا ځان سره ولیکي یو جمله اول خپل وهل را وخت اخبار دي سه دوی وشتل تر ورارو وشتو وراره تر وشتو خزي خاون وشتو خاون خزه پانسي کړه رو وشتو پلار زوی وشتو تربور وشتو سلور د ال طرف نه پنځه د دې طرف نه دا ټول اخبار ډک نه ځکه لکه مړی شمارم جی آج اخبار کے 21-22 تو آپ کو آرام سے مل جائیں گے پزما کا باندھے په کنزلو باندې په ماشومان باندې ٹھیک شوی درد تو ګوره د معاشره چې سهار د کور نه وروته کنه جی وې اما شومان ورته فرمایشونه کړو چې بابا ما خام وره مال بیگ راوړل نو بیگ یې ویلې فاطمه له بستر راغسته دا رقیه له کلونی راغسته دي زینب له رجستر راغسته دي فاروق له پینونه راغسته دي او موټر سایکل را روان دي او غلطه نه چرته دا ایکس کرولې کې یو لیک جوړ شو بده دم روزو دا غم روزا مواله دې مانه دیواله هم مواله دې سبو کې او بس دغه گزار دا سه کو چې دا غریب هسپتال ته نه رسیدا قسم دې چې دا سه بسته ما په خپل سترګو کتلی मैं कसम खा के कहता हूँ دا سه بسته ما په خپل سترګو کتلی دي چې کوړه بیگم راو د فاطمه کلونیم پرتی دي رجسترم پروت د فاروق دا پنسلم پرتی دي او چرانه ونه بابا رانو دي خلکو اوس پلا کم زینو ورکو
وړه غونډه خبره وه، وړه غونډه ایسې ته دلته څنګه دننه راغی؟ یاره چې زه پوه نه شوم. نو سړی مې ووهه، دا دلته پروت دی، هغه لاړو خاورو ته. ابو ذر لاس سنبال کا